تدریب الراوی کې موږ مقدمه ختم کړل، د دې نه باقاعده سبق شروع کیږي. سبق د تاسو ور الحديث صحيح وحسن وضعيف. الاول الصحيح وفيه مسائل. الاولى في حده وهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. بس دیزه پوری پورا ده بیا بوایو. دیزه کی مناسب ته تفصیل شروع کئی. اول توجہ کئی ماتا دیزه کی ته تفصیل ذکر کو حدیث صحیح حسن او ضعیف. حدیث نه بده د حدیث صحیح تعریف کئی، بیا بداغی تفصیلات ذکر کئی، بیا به حسن تزی، بیا به ضعیف تزی، د ترتیب بداوی. تقریبا لس خبرې بده به صحیح کی کئی، بیا بده په حسن حدیث کې واس کې، بیا به ضعیف تزي. وجه الحسر و بکې مونږ اعلان دي لیکل شوی په دوه طریقو سره. ما ته ګورئ وجه تاسو ته لیکل شوی دا په تدریب الراوی کې شته مناسب لیکلو خبره نه ده. اول نمبر ما ته ګورئ مناسب، ما ته ګورئ حدیث به یا مقبول وی یا با مردود وی، یا با مقبول وی یا با مردود وی. مردود ته کوم باس نه کوي ځکه دلته زمونږه غباس ایسر نه ده. حدیث بیا مقبول وی یا با مردود وی. که حدیث مقبولو نو پدې کې با قبولیت شرایط په اعلی درجه باندې وی، که یا با په ادنا درجه باندې وی. که شرایط د قبولیت په اعلی درجه سره ونه دا حدیث صحیح دی. کہ شرائط د قبولیت د اعلی درجه پکې نو بلکې د ادنا درجه پکې ونو دا حسن دی. کہ شرائط د قبولیت هغه اوصاف د قبولیت د ادنا درجه پکې نو نو دا بیا حدیث ضعیف دی. بیا وګورئ وجه الحسن حدیث بیا مقبول یا با مردود وي. که مقبول بیا به خالی نه وي، زمون پښتانه چې څنګه وي بیا به خالی نه وي. د دوه وجه یا په دې کې شرایط او اوصاف د قبولیت د اعلی درجه وي. که د اعلی درجه پکې ونو دا حدیث صحیح دی، یا به پکې د ادنا درجه وي. که د ادنا درجه پکې ونو دا حدیث حسن دی، یا به پکې شرایط او اوصاف د ادنا درجه نه وي نو دا د حدیث ضعیف. دویمه طریقه وجه الحسن، یا به دا حدیث قوی وي یا به قوی نه وي. که قوی وو یا به من کل الوجوه قوی وی، یا به من کل الوجوه قوی نوی. که من کل الوجوه قوی وو نو دا صحیح دی، که من کل الوجوه صحیح نو نو دا ضعیف دی. خو که من وجهین صحیح قوی او من وجهین کمزور او نو دا ضعیف دی. دا حسن دی مناسب. تاسو دی به وګورئ مناسب. ته موضوع سره دا شولا یا خو به دا حدیث من کل الوجوه قوی وی، یا به من کل الوجوه صحیح نوی. که من کل الوجوه صحیح و نو دیتا ویل که حدیث صحیح قوی صحیح نا. که من کل الوجوه قوی و نو دا حدیث صحیح. که من کل الوجوه قوی نو نو دا حدیث ضعیف. که من وجهین قوی و من وجهین قوی نو نو دیتا ویل کیږي حسن حدیث. دا دو جوړه سره یاد شو کې به وي. تاسو سره لاندې لیکل دي په تدریب الراوی کې. تاسو کې مطالعه کړی وي تدریب الراوی بکرک مطالعه کوي مولانا صدیقی کې لاندې وګورئ ده دا صحیح و حسن و ضعیف لاندې وګورئ. لانه اما مقبول او مردود، والمقبول اما ان يشتمل من صفات القبول على اعلاها او لا، والاول الصحيح والثاني الحسن، والمردود لا حاجه الى تقسيم لانه لا ترجيح بين افراده الى اخره. مرګوري الحديث صحيح وحسن وضعيف. حدیث په درې قسمه نه صحیح حسن ضعیف. اول نمبر تقسیم د دریو ته وکړو. الاول الصحیح، اول نمبر صحیح، او فيه مسائل په دې کې ګڼ مسائل لغبته ذکر کړي. خو الاولى اولنۍ خبره فی حده په تعریف د دې کې، او هو او دا حدیث صحیح ما هغه ده اتصل سندو چې متصل وي سند ده بالعدول الضابطین
عادل او ضابط راویانو سره من غیر شذوذ بغیر د شذوذ نه ولا علت نه بغیر د علت نه وهو او د حدیث صحیح ما هغه د متصل سندو چې متصل وی سند د ګورې مناسب متصل سندو څه مطلب شو سند متصل وی فمنس کې راوی غرزیدلې فمنس کې انقطاع نوی لاندې تفصیل کړي متصل سندو لاندې په دې سره کم وته لاندې لیکل دي مناسب توجه وکي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نواخلا زمون پورې ټولې واسطه به ذکر وی مذکور به وی کوم واسطه به غرزیدلې نوی واسطه به د تابعین غرزیدلې تبه تابعی رب سر ازلاندې دویم نمبر للودول الثابتین دا اتصال د سند په کم راویانو سره اول نمبر دا راویان په ټول عادلان وي سببي عدالت د پر 15 خبرې شرط یا ورسته به وایو ان شاء الله عدالت د پر 15 خبرې شرط یا به ورسته وایو ان شاء الله او الثابتین عدل مناسب کم از کم دغه مریات کوي چې ګناي کبیره نه وزن ساتي صغائر باندې اصرار نه کول د کبایر نه ځان ساتل صغائر باندې اصرار نه کول او د خلاف مروت کار نه ځان ساتل خلاف مروت څه ته ویل کیږي اوس مناسب روډ بغاړه باندې چولې خرسيږي دغه خړل جایز دي خو مولا د لپاره جایز نه دي مولا مروت په دې خرابيږي لار باندې دغه غاړي ته صلیت شي امتیازي کوي خدا مخلق لپاره جایز دي خو مولا د لپاره جایز نه دي ځکه خلاف مروت یاره زمونږ مولا په لار نه حاصلته شي امتیازي کوله ال تنازو په صورت وي په پردوس کې لره خړو لره کته وزیدا دا خلاف مروت کارونه دی ولا سره بولا ده خلاف مروت نه وکړه او ضبط مناسب تاسو به راشي ضبط دو قسمه یو ضبط بالکتابت ده یو ضبط بالصدر ده ضبط بالکتابت ده د شیخ نه کوم حدیث واوریدل دی ولیکل او به د شیخ نه تصحیح وکړه نو څو وخت چې اوس دا وای د خپل کتاب نه لګیږي ته ضبط بالکتابت وای او ضبط بالصدر ده د شیخ نه چې کم الفاظ د سند او دا متن اوریدلی دا ورته اصبر دی یاد دی ورسره سینه کی سو وخت چې دا کول غواړي بغیر څه غلطی نه دی دا کول شي نو دې ته ویل کیږي ضبط بالصدر حافظه صحیح ده ضبط صحیح ده او دریم نمبر من غیر شذوذین بغیر د شذوذ یعنی په دې د حدیث بشاز نه ګوره کراویان ټول څه خدي ګوره ماته او شاز تاسو ویل دي چې ورته راشي ان شاء الله یو ثقه دا ویرا ولګیدو د جماعت د ثقاتو مخالفت کې نو دا حدیث شاذ شو دا حدیث شاذ او که ضعیف راوی ولګیدو د جماعت د ثقاتو مخالفت کې نو بیا دې ته منکر ویل شي ته څه ویل کی نو من غیر شذوذ د شذوذ روم پاک ولا علت او علت قادحه هم پکې نه وی علت خفیه چورته ویل ګوره یو راوی ولګیدو په سند کې یا په متن کې تقدیم تاخير وکړو زیادت کمی وکړو هغه چې کله ټول سندونه او متنونه رايوځي شنو دغه نه پته ولګي چې دې کې په پټ علت موجود ده خدا په ځاندل به د هر چا کار نه ده ماهرینو د فن کار وي نو سو شرایط شور له مناسب وای متصل سندو نمبر 1 بالعدول نمبر 2 الضابطین نمبر 3 من غیر شذوذین نمبر 4 نمبر 5 ولا علت یعنی اتصال لسند به شرط نمبر 1 اتصال دا شرط نمبر 2 عادلان به ټول راویان عدالت د پر 15 خبرې سره دي عدالت اسباب د عدالت 15 دی به وایو او ضابطین به ضبط به صحیح 15 خبرې 15 اسباب به ضبط دی به وایو ان شاء الله او سلورم نمبر شذوذ نه به پاک او 15 نمبر علت قادحه علت خفیه به کې دا شو د حدیث صحیح قدیم زین ورسېدو تاسو لاندې راشئ د دو تعریفات د حدیث صحیح نور ذکر کړي مناظر کې بس تاسو وکړ لري صفحه نمبر 62 تر راشي د حدیث صحیح په تعریفاتو کې ډېر شی اختلافات دي خو موږ هغه اختلاف ته نه تعریفات چې کوم درې مشهور دي په دې باب کې یو خو موږ ذکر کو متصل سنده وای بالعدول الثابتین من غیر شذوذ ولا علت دا یو شو دیم تعریف تاسو غره په صفحه نمبر 62 قال بعضهم ادام کو قال بعضهم بعض محدثین وای نو کم از کم د جمع صيغه درې خو مراد دي کم از کم نو محدثین وای یحکم للحدیث حکم بلغول شي په حدیث به صحت
او حکم بلګول شي په حدیث باندې رسو کم یعنی چې دا حدیث صحیح دی یعنی چې دا حدیث وای د سو کم بلګول شي چې دا حدیث صحیح دی کلا اذا تلقاه الناس بالقبول کله چې قبول کی خلق تل رب قبولیت سره یعنی چې کله یو حدیث تر قبولیت سره فاصله و ان لم يكن له اسناد صحیح اگر چې دې لپاره صحیح سند نه وي اے مولیانو ګورئ یو حدیث د قبولیت شرف ورته حاصل شوی دی مجتهدینو قبول کړي دی احتجاج ورنه کړي دی استنباط ورنه کړي دی استیت تلقی امت بالقبول شرف حاصل لے اگر کر دی زوی صحیح سند شته دې نه وځدا صحیح دی مولا کړي چې بری مولا مناظره و نو پدې کې غیر مخالف په حدیث د ابو داود شریف باندې اعتراضات شروع کړل دغه اعتراضاتو کې یو اعتراض داو چې ستا په دې سند کې بولا راوی دی حدیث معاذ بن جبل مولا کړي سے بولتے پیر صاحب آپ کو حدیث صحیح کی ایک تعریف یاد ہے دوسرا یاد نہیں ہے اور تو دوسرا کیا ہے ورتوی امدا ورتوی حکم للحدیث اذا تلقاه الناس بالقبول وان لم يكن له اسناد صحیح دا څلور واړو ائمه قبول کړي نو ته په دې باندې جره سره پاره کې تلقی امت بالقبول شرف چورته حاصل شي دا صحیح د شل رکعت تراویح روایت وتا څلور واړه ائمه مجتهدین د پر امت قبولیت والا شرف ورته حاصل لدی او جنا ټول صحیح دی اگر چې سند دی نه سره دی وی نه سره دې پوښوي لاندې وګورئ نمبر 3 وقال الاستاذ ابو اسحاق الاسفراینی علی محدث ته تولفو صحة الحديث اذا اشتهر عند ائمه الحديث بغیر نکیر منهم پیجندل بشي صحت د حدیث سبب پیجندل شي یعنی دا به پیجندل شي چې دا حدیث صحیح دی چې دا حدیث څنګه به اذا اشتهر کله چې مشهور شي هغه حدیث عند ائمه الحديث فنز د ائمه د حدیث بغیر نکیر منهم بغیر د نکیر د دیونه اے مولانا تاسو ګورئ یو حدیث دی د محدثین او فقهاو کې مشهور دی سره هغه بغیر د نکیر نه نقل کړي څه قسمه جرح به نه کړي بس تاسو کافی د دې حدیث د صحت لپاره لکه مثال واخله تاسو ترمذی شریف ویلې ده امام ترمذی رحمه الله کله کله د یو حدیث کې به راوی جرح مو کی ابي هذا حدیث حسن صحیح دا حدیث حسن صحیح دی هغه اشاره کوي چې دا ائمه په نسبت مشهور دی هغه نه بغیر د طعن او جرح نقل له بس حدیث صحیح دی ادري تعریفات مو لیدل هم لیدل مناسب دا به رضیل تا تاسو په نمبر 3 باندې وره اورد ايضا المتواتر السادس کی فانه صحیح قطعا دا قطعی تور صحیح دی ولا يشترط فيه او ندی شرط لشي په دې کې مجموع هذه شروط کم 15 شروط چې موږ ذکر لاله اتصال د سند راویان عادلان او ضابطین کېدل شذوذ او د علت نه پاک کېدل د متواتر حدیث د برده شرطونه نشته هغه والمتواتر یبص عن رجالی بل یجب العمل به برحال د حدیث صحیح د درې تعریفات سو مناسب د ځان سره کافی ته وخت کې زه درته وسولې کما نه خمول غول ځان سره په دې سر کې به لیکي حدیث صحیح مزید تعریفات غیر مقلد صرف دا یو ذکر دي نور غریبان نه اصول ویل نه د درې تعریفات بیان شي ان شاء الله درته زولې کوم که خپل به کافی کې ولیکي د کتاب کې ځان سره نه خېلګوي مناسب